د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپلې بیبي ته د مشک تلو نه انکار. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو ځل د بحرین نه مشک راغلل. ارشاد یې وفرمایو چې څوک دا وتلي چې په مسلمانانو کې تقسیم کړي. دوی بیبي حضرت عتیقه رضی الله تعالی عنها عرض وکړو چې زه به یې وتلم. دوی واورېدل، چوپ شو. لږ ساعت پس یې بیا دا ارشاد وفرمایو چې چا دا تللی وي چې زه یې تقسیم کړم. بیبي یې بیا عرض وکړو، دوی چوپ شو. دریم وار یې ارشاد وفرمایو، زه دا نه خوښوم چې ته په خپل لاس د تلې په چابړي کې کېږدې او بیا هغه لاسونه په خپل بدن راکاږي او دومره مقدار زیاتې ماته حاصل شي. پیدا کې لګي دا کامل احتیاط و، خپل ځان د تهمت د ځای نه بچ کول و. کني څوک یې چې تلي د هغه لاسونو پورې به خامخا لګي، نو د دې په جایز کېدو هېڅ شک نه و. خو بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې بیبي دپاره دا خوښه نه کړه. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چا ورته عمر ثاني هم وایي، د هغه په زمانه کې یو ځلې مشک تللی شو، نو هغې خپل پوزه پټه کړه او ارشاد یې وفرمایو چې د مشکو پیدا خو خوشبويي بویول دي. فایده: دا د احتیاط د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د تابعینو رحمت الله علیه او زموږ د مشرانو او د رهبرانو